جی باچا صاحب ستاسو سره ماشاءالله دلته د خیبر پښتونخوا قومي جرګې مشري هم د چې کوم د امن دپاره کار کوي. تاسو همیشه د امن قایمولو لپاره کار کړی دی، خو بل طرف ته که موږ وګورو نو یو ګروپ راپاسي، زه د لیاقت بازار صدر یم، بیا بل ګروپ راپاسي، نو دې هړه باندې به څه وایي؟ ولې تاسو څه ګڼئ چې دا بد امنۍ طرف ته یو دغه دی او که نه دی؟ جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ، موږ له ټایم راکړو. داسې ده چې په لیاقت بازار کې د ډېرې مودې د راسې الیکشن نه دی شوی، تقریبا 20-25 کاله کېږي چې د لیاقت بازار چې کوم دکانداران دي دا په یو تکلیف او مصیبت کې مبتلا دي. آی روز د کنټونمنټ بورډ سره د دې مسایل راځي، د انکروچمنټ مسلې شته دی، داسې نور مسایل هم په لیاقت بازار کې ډېر دي. د دې دپاره مونږ ډیر زیات کوشش وکړو چې په دې کې داسې نوي ځوانان رامنځته شي او الیکشن وشي. نو تر اوسه پورې الیکشن نه دی شوی. دا یو ګروپ دی او دا داسې ګروپ دی چې دوی کوشش کوي چېرې دا بازار هغې ته پاتې شي. موږ ډېر کوشش وکړو په هره طریقې باندې دې سره د الیکشن سیسټم برابر کړو. نو اوس هم ورته زموږ دا وینا ده چې روکې راځئ را میدان ته شئ، که هر څوک وي، که هغه ندیم بی وي، که هغه حضرت خان باجوړی وي او ایکس وائی زیډ، چې هر څوک خواهشمند دي او الیکشن کول غواړي په لیاقت بازار باندې راځئ، ښه د عزت په طریقه الیکشن وکړئ، وګټئ. موږ به هم خوشحاله شو، د خوشحالۍ څېره به تاسو ته واچو. باقي زمونږ دا خواهش دی چې زمونږ پېښور کیمپ داسې دی چې دا د پېښور زړه دی، په ده کې که مشکلات جوړېږي، جنګ جګړې راځي، بدامني قایمېږي، نو په همدغه څه مسلو باندې جوړېږي. نو زمونږ کوشش دا دی چې داسې څه مشکل پیدا نه شي او الیکشن وشي، او الیکشن به انشاءالله کېږي. پکې دا کوم ګروپ چې راوتلی دی او دا مختلف پروپیګنډې کوي، دا ټول غلطې دي او 2 نمبر خلک دي. څه به وایي چې د دواړو ګروپونو ته تاسو؟ نو دواړو ګروپونو ته دا دی چې راځئ بس ښه د عزت په طریقه کاغذات جمع کوئ او الیکشن وکړئ. باقي چې چا وګټلو، که هر ګروپ نه سړی ووتلو به زمونږ روري، مونږ ته به قابل قدر وي، مونږ ته به حیثیت صدر لیاقت بازار منظور وي.